علیکم مرګرو پرون د 14 اګست ورځ ور په دې ملیشیا کې یو ظلم شوی دی. په دې ویډیو کې پر سره زاغه کلیپ شیر کوم او ډېر مسافر چې دی زیاتره د مراد سعید نه دا امید لري چې مراد سعید به د دې سفارتخانو والا خلاف اواز وچوتی نه په هغه دوو بایګانو چې دی وروره د دغه خنزیرانو سره یې کار کړی دی. بیا یې د روپیو غوښتې روپۍ یې وله نه ورکولې نه وروره د هغه پاکستانونه یې هغه لاسونه پرې کړي دي او هغه ظلم یې ورسره کړی. قسم مې دی په خدای که هغه ویډیو سړی پوره کتی شي جاړې وته لکه داسې ظلم د زناور سره څوک نه کوي لکه دغه د خنزیر زامنو چې د دغه دوو کسو سره کړی. ¡Huevo, maldito becerro, bruja! ¡Huevo! خوب دوی وروره دې ته نران چې د یو انسان تصویر راولو یا یې په خر ور وتپو یا یې په سپي ور وتپو لکه هغه انسانیت په خدای مې د قسم چې زموږ نه بیخي ورک شوی دی. یو دا سفارتخانو والا چې دي دا سفارتخانو والا زموږ د سره تپوس نه کوي. مراد سعید ته موږ دا ریکویسټ دی چې د دې خلکو خلاف ښه ټیټ کارروایي وکړي د ټولو نه لاول یا دا بدل کړي. ولې په دې په هر ملک کې په پاکستاني سړي ته څوک په سپک نظر نه ګوري. که د بل ملک د یو سړي سره ظلم وشي نو وروره سفارتخانې والا ورسره اوږه په اوږه ولاړي او زموږ دا چې دي نو زموږ سره ټایم نشته موږ ځان له کاروبارونه کوو هغه شی به وران شي. د دې راشئ بهر انکوایري وکړئ چې دې د سپارې ډیوټي کوي که دې ځان له ذاتي کاروبارونه سټارټ کړي دي. په ملیشیا کې چې دا کوم ظلم وشو قسم په خدای که دا ظلم چېرته څوک د سپي سره هم کوي لکه د یو انسان سره چې کېږي د برما نه ورسره زیات ظلم وشو. په برما کې چې کوم چل کېده هغه چل نن زموږ د پاکستاني سره په ملیشیا کې شروع دی. نه لکه وروره زموږ عمران خان ته دا ریکویسټ دی چې الپوچوت کې او د دې سفارتخانو والا خلاف ښه ټیټ کارروایي وکړي. ولې د ټولو نه غټه سرمایه چې نن سبا ده د پاکستان دا مسافر دي او د دې تپوس نشته که ځان یې په دې بهر ملک کې خپله سلار وایسته خو وباسي که وایي نشته نه وروره سفارتخانې والا وایي زموږ سره ټایم نشته. د ده نه هماغه پخواني ممبران او امپیګان راخ شوي دي چا له کارونه نه کوي. وروره دا چې نوی پاکستان دی دا خلک ورسره هم بیخي لر کوي چې دا خلک د دې نه چینج شي چې نوي نوي وله راشي چې د دې خلکو منډه تړله ووایي چې هر پاکستاني ته په هر ملک کې د پاکستاني حق میلاو شي. راشه د یو بل ملک کس په داسې طریقه قتل که هغه ملک په ودانې ورانې کې هغه ملک له چیلنج ورکوي او زموږ دغه پاکستاني چې دي نن به موږ ځان ننګاره کړی دی وروره د هغې تپوس نشته. نه دا ویډیو خامخا وروره مراد سعید پورې ورسوو چې مخکې د عمران خان څنګه وچوت کې چې لا اولنی سټارټینګ د دې سفارتخانو نه والي چې د دې خلکو څه تپوس خو وشي که نه دا انسانان نه دي دا د چا بچي نه دي دا د دغه ملک سرمایه نه ده دغه ملک یې پرېښودی او راغلي په دې بهر ملکونو کې لګیا دي او دا روپۍ لېږي او دغه ملک ته یې لېږي بل ځای ته یې نه لېږي. خو دومره تپوس زموږ نشته وروره چې دې سفارتخانو والا ته تنخواګانې میلاوېږي او دې د هغه خپلې سفارتخانې نه بهر نه راوځي. ته تاڼې ته لاړ شه د ده خلاف راپورټ درج کړه چې آینده دپاره څوک د پاکستان سره دا شی وکړي خو هغه بهر ملکونو والا وایي راځئ د دې نه تپوس څوک نشته وجنه یې نه دا سفارتخانو والا چې دي ښه ټیټ کارروایي د دې خلاف وکړئ او دا مکمل لر کوي نوې راولئ چې د دې خلکو دپاره منډې تړلې وایي. او سلام علیکم.